السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ راځو د خیر سره نن په ایکسل کې د ډپلیکیټ ویلیو په باره کې بیان درته کوم. نو را بسو د ایکسل په لوري باندې ایکسل به اوپن کو. دا یو څه ډیټا مې لیکلې ده. ګوره سټوډنټ آی ډي MCA 01 02 03 او دغه رقم سټوډنټس نیم. اوس زه غواړم چې مثلا په دې ټیبل کې که چیرې زه MCA 01 ولیکم، مثلا ګوره MCA 01 مې ولیکئ، دی باید چې ما ته شو کړي دلته چې ډپلیکیټ ویلیو، سټاپ ډپلیکیټ ویلیو. څنګه کولی سو؟ نو را بسو فارمولا به پر اپلای کو. دلته به په دې څنګه ته فارمولا پر اپلای کو. کاونټ ایفس په باره کې کاونټ ایفس فارمولا به راپورته کو په ټیب بټن سره. را بسو ایریا سلیکشن به ورکو. ایریا سلیکشن مې ورکړي، مثلا یعنی په دغه ایریا کې که چیرې زه ډپلیکیټ ویلیو ولیکم، ته باید چې ما ته ټرو یا فالس ولیکې نه. ایریا سلیکشن مې ورکړي، دغه مابعد به د F4 بټن پریس کو، لاک به کو، کاما به ولګو. کاما مې ولګوله، یعنی مثلا بیا به د دې سیل سلیکشن ورکو، یعنی په دغه سیل کې چې کوم ما لیکلی د دې ډپلیکیټ که چیرې بیا ما بل ولیکي، باید چې ته ما ته وارنینګ راکې. بریکټ به کلوز کو. بریکټ چې مې کلوز کړي، دغه مابعد به دلته ولیکو less than as equal to که چیرې د دې مثلا بیا به دلته 1 ولیکو، بریکټ به کلوز کو. که چیرې د دې څخه برابر سلو، نو خوا دې ډپلیکیټ ټرو به ولیکې. که چیرې دغه رقم 01 ولو، فالس به ولیکې، که نه ټرو به ولیکې. نو انټر به کو. فارمولا چې مې انټر کړه یس به کو. اوس زموږ ستاسو فارمولا اپلای شوله. اوس که چیرې زه دلته MCA 01 ولیکم یا 2 ولیکم یا 3 ولیکم، دی باید چې ما ته فالس ولیکي. اوس مثلا دا دی ما ولیکي MCA 01 یا 2 مې ولیکي، باید چې دی ما ته فالس ولیکي. ګوره پر 2 باندې ما ته فالس ولیکي، یعنی ستا دویم سیل چې دی دا MCA 2 دا فالس دی. دا فارمولا چې کوم ده دا به دلته اپلای کو، د دې پر برابر. اوس پر 2 باندې هم فالس دی او دلته هم فالس دی. ګوره یعنی دا دواړه ډپلیکیټ ویلیو دي. دلته ماته فالس ولیکي او کوم چې ډپلیکیټ نه دي هغه سره ټرو ولیکي. اوس راځم یو داسې دغه به پر اپلای کو چې که چیرې زه دلته ولیکم، باید چې د ټرو فالس پر ځای باندې ماته میسج وارنینګ راکړي. د میسج وارنینګ دپاره به بیا بله طریقه اپلای کو. ګوره دغه کاونټ ایفس فارمولا دا به کاپي کو، په F2 بټن به پریس کو، دا به سلیکشن کو، کنټرول C یا به دلته کاپي کو. کاپي مې کړ، په EC اسکیپ بټن سره به شاته ووځو. را بسو سلیکشن به واخلو، د دې ایریا سلیکشن به واخلو. سلیکشن مې واخلئ، یعنی په دې ایریا کې که چیرې ما ډپلیکیټ ویلیو ولیکئ، باید چې ته ما ته میسج وارنینګ راکړې چې ډپلیکیټ ویلیو دي انټر کړئ نه. را بسو ډیټا ته، په ډیټا کې به ډیټا ولیډیشن ته راسو. ډیټا ولیډیشن چې مې کلیک وکړئ، ګوره سیټینګ ته به راسو. په سیټینګ کې به بیا راسو کسټم ته، پر کسټم باندې به کلیک وکړو او دلته به د فارمولا په ځای کې به هغه موږ ستاسو فارمولا پیسټ کو، کوم چې موږ ستاسو هلته کنټرول C کړې وله، کاپي کړې وله، دلته به په کنټرول V سره پیسټ کو هغه فارمولا. فارمولا چې مې پیسټ کړله، را بسو ایرر الرټس ته به راسو. دلته به یو دغه ورکړو، میسج
او د میسج باکس کې به دلته مثال موږ ته ولیکي په ایرر کې چې stop duplicate value stop duplicate value stop duplicate value به ولیکي او په میسج کې بیا چې ولیکي لاندې به ولیکي په ایرر کې به ښکاره کړي stop duplicate value په میسج کې به بیا موږ ته راښکاره کړي چې you have entered duplicate ID you have entered duplicate ID اوکې به کو و چې کوم وخت ګوره دا فارمولا به سره ډیلیټ کو دا ویلیو به ډیلیټ کو و چې کوم وخت دلته زه ډپلیکیټ ویلیو انټر کوم بای چې دی ماته ډپلیکیټ ویلیو پر ځای هغه میسج باکس ماته راوړي یعنی مثلا MCA 01 ګوره ماته هغه میسج ښکاره کړي stop duplicate value او لاندې لیکل دي you have entered duplicate ID یعنې تا duplicate ID نمبر انټر کړی دی stop که چیرې زه اوس ولیکم مثلا MCA 04 بیا به ماته هغه میسج نه ښکاره کوي ګوره که چیرې زه ولیکم MCA 03 که چیرې زه ترې ولیکم ډپلیکیټ ویلیو ده چې څنګه مې انټر کړي ماته میسج ښکاره کوي ګوره ماته ولیکي چې stop duplicate value او دغه رقم موږ تاسو اپلای کولی سو پر students name باندې هم دغه رقم دا فارمولا اپلای کولی سو مثلا is equal to count ifs ټیپ بټن سره به راپورته کو count ifs ډپلیکیټ راپورته وکړي را به سو سلیکشن به ورکو د ایریا په F4 بټن سره به لاکو کاما به ولګو بیا به د اول سیل سلیکشن ورکو د هغه مابعد به بریکټ کلوز کو اور لیس دین از اکوال ټو 1 بریکټ کلوز انټر یس اوکې به کو اوس به دغه فارمولا کاپی کو ګوره په کنټرول سی سره می دا فارمولا کاپی کړه را بسو ډیټا ته په ډیټا کې به ډیټا ولیډیشن ته راسو ډیټا ولیډیشن چې موږ کوم کلیک وکړي سیټینګ ته به راسو په سیټینګ کې به راسو کسټم ته چرالو ته به هغه موږ تاسو فارمولا پیسټ کو فارمولا مې پیسټ کړه هلته به راسو الرټ به ورکړو چې stop duplicate value और लाजी पर मैसेज की बोर्ड वली को वाइट समझता वली की you have entered duplicate name you have entered duplicate name okay बेको رابطه دا فارمولا به سره ډیلیټ کو مستاسو یو شی یې سوي وو ګوره دا ایریا سلیکشن مې نه واخیستی ایریا سلیکشن به واخو ایریا سلیکشن چې مې واخیستی بیا به راسو ډیټا ته ډیټا کې ډیټا ولیډیشن ته اور دغه رقم سیټینګ ته کسټم ته فارمولا به پیسټ کو اور الرټ میسج stop duplicate value लाइन पर मैसेज के बाद इंटर को you have entered duplicate name you have entered duplicate name okay बेको जो okay में की उसका चीज़ ज़रूर तो वही कमा मसलन सदाम
صدا مې ولیکئ دا ډپلیکیټ نوم نه دی. اوس که چیرې زه ولیکم میرویس دی باید چې ماته میسج ښکاره کړي. ګوره ماته میسج ډایرکټ ښکاره کړي اوپن یې کړئ چې یو هیو انټر ډپلیکیټ نیم. نو که چیرې زه دلته بیا انټر کړم مثلا سیف الله خو ډپلیکیټ نوم دی دی به ماته ډایرکټ میسج ښکاره کړي چې دا ډپلیکیټ نوم ته انټر کړي. او که چیرې زه دلته بیا نوشته کړم مثلا کامران ګوره هغه بیا اکسپټ یي ځکه هغه ډپلیکیټ نوم نه دی. نو دا و ګرانو کتونکو د ډپلیکیټ نیم پر برابر اور دغه رقم آی ډي اور د کاؤنټ اپس فارمولې پر برابر باندې بیان. نو خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ.